دغه قضیه حملیه په څلور قسمه ده. یو ته وایي قضیه مخصوصه، بل قضیه طبعیه، بل قضیه محصوره او بل قضیه مهمله. قضیه مخصوصه یا شخصیه متویل کیږي چاته وایي؟ دا هغه قضیه حملیه ته وایي چې په دې کې موضوع شخص معین وي. موضوع محمول خودو پیجندو کنه. موضوع د قضیه حملیه اولنې جز ته وایي او د دویم جز ته محمول وایي. اوس د قضیه حملیه اولنې قسم څه دی؟ مخصوصه یا شخصیه. او دا هغه قضیه ته وایي چې پکې موضوع شخص معین وي، موضوع مکمل معلوم وي او متعین وي. نو داسې قضیه ته به مخصوصه وي یا شخصیه وي. لکه همدا مثال یې وګوره، زید قائم. نو دلته دا زید بالکل معلوم دی کنه، متعین دی، شخص معین دی. نو دې قضیه ته به څه وایو؟ قضیه حملیه شخصیه، او دا موجبه ده. او زید لیس بقائم دا قضیه شخصیه سالبه. اوس یاد ساته د قضیه حملیه کې مخصوصی یا شخصیه کې اوس دا ضروری نه ده چې د مخصوصی دا موضوع بس صرف یو فرد وي او متعین به وي، بلکې ډیر افراد متعین هم کېدی شي. دی تعریف کې ویل کنه چې موضوع به شخص معین وي، نو ته به د تعین لفظ ته زور ورکې به دی بغورو کې څنګه به کو افراد ډیر هم وي، دا موضوع افراد ډیر هم وي، خو لیکن چې متعین وي د شمیر لاندې راځي، نو داسې قضیه به هم قضیه شخصیه کې داخل وي. لکه قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمای ان نحن الا بشر مثلکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه خو ستاسو په شان یو بشر یم. نو نحنو ګوره دا د جمع ضمیر دی، دینه ډیر افراد مراد دي، یعنی ډیرو افرادو باندې د دې اطلاق کیږي. خو دلته مراد ګوره شخص معین دی. رب ذوالجلال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبره تعبیر پیش کوي چې نحنو نه مراد نبی علیہ السلام دی، چې مو یعنی نبی علیہ السلام فرمایي کفار د چې تاسو په شان یو بشر یم، یو انسان یم. ان نحنو الا بشر مثلکم. دکشان والسماء بنیناها. الله رب العزت فرمایي مونږه اسمان جوړ کړی دی، مونږه. نو دا بنینا دا د جمع ضمیر دی کنه، د جمع ضمیر اطلاق په ډیرو باندې کیږي، خو لیکن دلته مراد څوک دی؟ رب ذوالجلال. نو دلته موضوع شخص معین شو، لہذا دا به هم قضیه مخصوصه یا شخصیه بوي. نور مثالونه وره لکه محمد رسول الله. نو محمد صلی الله علیه وسلم شخص معین دی کنه، نو دا موضوع. او رسول الله په حکم لګیدل دی، نو دا محمول شو، نو دا قضیه مخصوصه شو. دغه رنګ ما انت الا بشر مثلنا، ته نه مگر یو بشر یې زمونږ په مثل. نو ما انت نسوک مراد دی؟ صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو ګوره یو فرد نو موضوع شخص معین شو، نام قضیه حملیه شو. ډیر شي مثالونه قرآن عظیم الشان کې. اوس ګوره داسې مثال به هم ته ملاویږي لکه اشکال په صورت کې ویل شي وما هم بمؤمنین. د منافقین متعلق الله رب العزت فرمایي چې دوی ایمان نه وروړي. وما هم، نو دا هم ضمیر د جمع دی او دلته مراد منافقین دي. اوس د منافقینو تعداد معلوم دي څه؟ نه دی معلوم څومره منافقین ته مراد دي. صحیح شو؟ نو لہذا تعداد معلوم نه دی، د دې وجه نه وما هم بمؤمنین قضیه مخصوصه نه ده. مونږ وایو چې موضوع به کې شخص معین وي یا داسې اشخاص معینه وي. شخص معین یا اشخاص چې هر څومره ډیر وي خو چې معین وي د شمیر لاندې راځي. دلته خو دا منافقین د شمیر لاندې نه راځي. وما هم بمؤمنین، دا قضیه شخصیه وته نشي ویلې. دکشان اولئک علی هدى من ربهم. مؤمنانو متعلق الله فرمایي چې دا ایمان والا صفات والا خلق چې دي دا پکلک هدایت باندې دي. نو څومره ایمان والا دي د شمیر لاندې نه راځي، نو دا قضیه مخصوصه یا شخصیه نه ده. ځکه شخصیه کې موږ سوول
چې بای دې کې به موضوع شخص معین وي یا اشخاص معینه به وي. او دلته خو اشخاص معلوم نه دي، مقدار معلوم نه دی، دا شخصیه نه ده. د دې مرجع او مشار الیه متعینه نه ده. صحیح شو. او د دې برخلاف بل آیات د توه ما لکه قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. د یوسف علی السلام رونه مراد دي. هغه ویل چې یوسف علیه السلام موږ نه داغه وخت بیډیا را لوي خوړو او مونږ ډیر کوشش وکړو خو یوسف علیه السلام را نه خوړو، مختلف قسم خبرې جوړې کړې وي. نو دا قالو واقبلوا دې کې مراد د یوسف علیه السلام اغرونه دي. رونه ډیرو کنه خو لیکن متعین دي او د شمیر لاندې راځي. 11 کوكبا والشمس والقمر، 11 رونه وکنه. نو 11 رونه ګوره دلته هم دک 11 رونه مراد دي. نو دا هم قضیه مخصوصه او شخصیه ده. ځکه دې کې اشخاص موضوع چې کوم ده اشخاص معینه دي. الګه پوه شوې په دا قضیه مخصوصه شوه. دویم قسم دی قضیه طبعیه. دا هغه قضیه ته ویل کېږي چې په دې کې موضوع کلی وي او حکم د کلی په مفهوم لګېدل وي، یعنی په حقیقت باندې حکم لګېدل وي، په افراد نه وي. لکه دلته مثال پیش کړي دي صاحب کتاب الانسان نوع، الانسان انسان نوع ده. نو دلته د نوعیت حکم د انسان په حقیقت باندې دی، یعنی په حیوان او ناطقون باندې حکم دی. دا نه چې د انسان په یو فرد باندې حکم دی. ځکه کو د انسان افراد راواله زید، عمر، بکر، عمر وغیرہ وغیرہ، نو دا غي باندې د نوع اطلاق نکېږي. ورسې دی د څه نشوي چې زید النوع، بکر النوع، عمرو النوع نشي ویلي، او الانسان نوع ویل شي. ولی دلته د نوعیت حکم د انسان په حقیقت لګیدل دی، په حیوان او ناطقون باندې، نه د انسان په دې افرادو باندې. او د دې علامت د یاد ساته چې قضیه طبيعیه کې محمول د موضوع د افرادو د پاره نشي ثابتولی. دا موضوع د الانسان او نوع محمول دی، دا محمول د انسان د افرادو د پاره نشي ثابتولی. د څه نشي ویل چې زید النوع، بلکې دلته به دا محمول د دغه انسان د مفهوم د پاره ثابتېږي. صحیح شو. الانسان نوع ویل شي، الانسان ليس بجنس ویل شي، الناطق فصل ویل شي. صحیح شو. دغه رنګه بعضی مثالونه نور علماء ذکر کړي دي. ان الشرك لظلم عظیم. ان الشرك یقینا شرک، یعنی د الله سره ذات کې یا صفاتو کې څوک شریک جوړول، لظلم عظیم ډیر لوی ظلم دی. نو دلته د شرک مفهوم باندې د ظلم عظیم حکم لګیدل دی. نه دانا چې د شرک په خارج کې کم افراد مشرکین دي، په مشرکینو نه دی، نفس شرک یعنی د شرک په مفهوم باندې د ظلم عظیم حکم لګیدل دی، په افرادو نه دی لګیدل. د کشان الدین النصیحه، دین سراسر خیرخواهی ہے. نو د خیرخواهی حکم د دین په مفهوم لګیدل دی، نه په دین والو باندې. یعنی دین سراسر خیرخواهی دا مطلب څه چې دا بیا پچا کې راشي نو پاک مو خیرخواهی راځي، خو لیکن دلته دا حکم د دین په مفهوم، په خیرخواهی او په سالمیت باندې لګیدل دی. ټیک شو. دا غون په قضیه طبيعیه کې راځي. بل مثال همشتا قرآن عظیم الشان کې ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. یقینا مونږه امانت پیش کړو. ان عرضنا الامانه على السماوات، په اسمانونو باندې، په ځمکو باندې، په غرونو باندې. فابين ان يحملنها، نو هغوی د اوچتولو نه انکار وکړو. وحملها الانسان، بیا دغه امانت انسان راوچت کو، انسان په خپل ذمه واغست. نو دې کې دا اولنې جز ان عرضنا الامانه، ان کې دانا سشوالکا ضمیر دی، یقینا هم.
موضوع پکې شخص معین شو. رب ذوالجلال فرمایي کنه مراد ته الله رب العزت ته. نو دا هو قضیه شخصیه شو دیزه پورې انا عرضنا الامانته دیزه پورې دا قضیه شخصیه شو. خو بیا مخکې چې کم دی سماوات ارض جبال او وغیره وغیره چې شو نو دا د قضیه طبيعي په حکم کې دي. علماء د دې تفسیر کې فرمایي چې الله رب العزت څو فرمایي چې ما دا امانت یعنی دا قران عظیم الشان په غرونو باندې په اسمانونو باندې او پزمکو باندې پیش کړو. نو دا پیشي حقیقتا نه و بلکې او دا انکار حقیقتا نو. الله رب العزت دا پیشي چې وکړه هغه انکار دسونه کو چې مونږ نه شو چتولې بلکې په غرونو اسمانونو کې او بدغه زمکو کې صلاحیت او استعداد نشته چې وجدي کی. نو دا پیشي په استعداد او صلاحیت باندې بنواغي صلاحیت نه لرلو نو انکار یو کو نو صلاحیت نو خو انسان کې صلاحیت موجود نه غیر اوچت کو. نو سو ګورا په دې دنیا کې د انسانان چې قرآن سره لګاو تعلق لري او ډېر د سدي چې پکې نه لري. الله رب او فرمایي چې انسان بیا روچت کو نو انسانیت خدا ټول لیکنه نو کافر خو قرآن نه روچتي حالان کې. نو دلته دا حکم د انسان په افراد نه دی د انسان په مفهوم باندې لګیدل دی چې بای نفس انسان چې موجود وي نو دغه دا استعداد او صلاحیت شته چې دا قران کریم په خپل ژوندۍ کې راولي او په اسمانونو او زمکو کې او غرونو کې دا صلاحیت نشته چې قران کریم په خپل ژوندۍ کې راولي. ورسېده نو دلته دا حکم په صلاحیت او په استعداد لګیدل یعنی د غرونو او د اسمانونو په مفهوم لګیدل دی نه په حقیقت کې هغه کې. الکه پوه شو په نو دا دویم جز د آیات چې کم دی دا د قضیه طبيعي لاندې راځي. دریم قسم بقیده قضیه محصوره دا هغه قضیه ته وایي چې دغه موضوع کلی وي او حکم د کلی په افرادو لګیدلی وي او دا مسره وي چې دا به په کل افرادو حکم لګیدلی دی او په بعضو افرادو حکم لګیدلی دی. دا ټکی به مسره وي او د دې علامت مسي په دې قضیه محصوره کې به یو داسې لفظ ذکر وي چې هغه لفظ په کل افرادو یا په بعضو افرادو باندې دلالت کوي خامخا کل یا بعضو ټکی به وسره وي او د کل او بعضو ته ویل کېږي سور. دا د سور البلد نه ماخوذ دی. صحیح شو. سور البلد دا سبب د ابتدا کې چې د خار د حفاظت د پاره او د حدود مقررولو د پاره به د خار نه یو غټ دیوار راته وو. دیوال با د دې خار حدود متعین کړو معلوم وو چې دا د خار حد دی او دغه اخوا ایست خارج ده نو دغه ته سور البلد بالحفاظتي دیوار. نو دغه رنګ به د جمله کې قضیه محصوره کې هم کلو یا بعضو ذکر وي نو دو ذکر کړي بای چې بای به د جمله کې چې دا حکم لګیدل دی د محمول په موضوع باندې نو آیا د کل افرادو د پاره دی کو آیا د بعضو افرادو د پاره دی آیا د کل نه نفي شوی دا آیا د بعضو نه نفي شوی دا. وګوره کل او بعض یعنی حدود ذکر کوي کنه چې حکم په څونه افرادو دی نو دې ته ځکه سور ویل کیږي. الله اکبر. نو قضیه محصوره چاته وایي چې حکم د کلی په افرادو لګیدلی وي موضوع کلی وي. د دې مثال لکه کل انسان حیوان هر یو انسان حیوان د حیات لري. انسان موضوع حیوان محمول دلته د حیوانیت او د حیات د حکم د انسان په هر فرد باندې لګیدلی او کلونه معلومیږي چې هر انسان یعنی هر فرد د انسان د حیات لري. دا مثال شو. دا غرنګ بل مثال خالق كل شيء. خالق كل شيء الله رب العزت خالق ته او پیدا کون کې دی د هر چیز. نو در هر چیز باندې د تخلیق حکم چې شوی دی نو خالق یې څوک دی رب ذوالجلال. نو دا موږ ګوره قضیه محصوره ده. پوه شو په لګه. او سلورم قسم چې دی هغه ته وایي قضیه مهمله. دا هغه قضیه ته وایي چې محمول موضوع د پاره ثابت وي خو دا ټکی پکې نه ښه چې د کل افراد د پاره ثابت دی او کو د بعضو افراد د پاره ثابت دی. صرف ثبوت وي د افرادو د پاره خو د افرادو مقدار پکې نه بیان شوی چې کل یا بعض دا ټکی پکې نه. نو ته قضیه مهمله وایو. لکه الانسان حیوان انسان حیوان دی. اوس دا نه وي چې کل انسانان یا بعض
ورسېدې، خو د انسان باندې د حیات حکم لګېدلی دی. تا ته پته ده حضرت چې د مهمله کې دا کلو بعضو نه ذکر کېږي، دا ولې وی؟ دا بعض اوقات داسې وي چې د مبالغې معنا پیدا کولو د پاره د افرادو ذکر کله کله ترک کولی شي، چې دې کې مبالغه پیدا شي. د افرادو ذکر څه شي؟ ترک شي، چې افراد اړو ذکر نه کی، چې ډیره مبالغه په معنا کې پیدا شي. نو چې کله داسې جمله ذکر کې نو سامعت د عموم فایده لري، چې به دلته د دې لفظ نه جوړ ټول خلق مراد دي، حالان کې په جمله کې داغه مراد چند افراد وي، خو سامعت د عموم فایده اخلي. لکه مثال په تور باندې بعضې د دویانو باندې لیکل شوی وي پتر هضم، یعنی دا داسې دوی ده کو ته هر قسمه خوراک کړي چې تو پسې دا دوی ور واچوې نو د کو کاڼي دې خوړلي نو کاڼي د له هضمي. نو ګوره پتر هضم، نو دلته کو د پتر نه ته د کاڼي ټول افراد مراد واله، نو دا کذب صریح دی کو نه دی؟ دروغ دی. کم یو کاڼي ته ازمول شي، نه خوړې شي او نه ازمول شي. او کو د پتر نه مراد دلته ته څه واخلې؟ یو فرد واخلې، نو بیا صدق پکشتا، ولی دا مالګه دام کاڼی دی کنه، خو میده کړی ده، نو دا چې انسان ورواچي خولې ته نو هضمیږي کنه، نو دې سره هاضمه راځي. نو پتر هضم، نو دلته چې مول پتر هضم، نو کو سامعت د عموم فایده لري چې هر بلا د خوړلی، خو چې واپس دغه دوی ورواچي هضمیږي بده، کاڼي دې خوړلی هم هضمیږي. داسې نه ده، بلکې د دینه مراد چند افراد دي، بعض افراد دي چې هغه یو تم وي او چند ته هم وي. نو کو مالګه دی خوړو نو دام کاڼی دی، لہذا هم وزر څه کېږي؟ هضمیږي. نو کله کله په قضیه مهمله کې چې دا د افرادو ذکر نه کنه، دا د دې وجې نه چې کله کله مبالغې معنا پیدا کولو لپاره د افرادو ذکر ترک کولی شي. قرآن عظیم الشان کې هم د دې مثال شته. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن. اما الانسان اذا ما ابتلاه، نو هر چې انسان دی کله چې د رب د اکرام کی، عزت کی، نعمتونه ورکی، نو دا خو وایي چې الله رب زما ډیر اکرام وکړو. او چې کله په زمانه ازمایښتونه راولي نو بیا دا کافر انسان سوی نعوذ بالله، الله خو زما ډیر اهانت وکړو، ډیری بی عزت کړم. نعمتونه کی وایي چې الله را په ما احسان وکړ، اکرام. او چې کله په مصیبتونه راشي نو بیا د خلینا ګډي وډي خبري وباسي. نو دلته وګوره فاما الانسان، نو انسان دا یو کلی لفظ دی، او د دې انسان اطلاق په مقدس مکه چې څومره انسانیت تیر شوی دی، موجود دی، راځي به د ټولو باندې اطلاق کیږي. او په ایمان وایا دلته دا ټول انسانیت مراد دی؟ نه، دلته مراد کفار دی. صحیح شو؟ نو بعض خلق ته مراد دی. نو دې وجه نه ټول انسانان ذکر نشو، او نه پکې د بعض ټکشته چې بعض انسانان دي، بس مطلق انسان ذکر شو. نو په دې مطلق انسان باندې د ناشکرۍ یا د شکرګزارۍ حکم پیو لګیدو. نو کله کله افراد ذکر ترکولی شي څه لپاره؟ د مبالغې پیدا کول. نو چې ما کله ویل فاما الانسانو، نو سامعت عموم فایده واغسته چې بی ټول انسانیت داسې دی، نه ټول داسې نه دی، بعضې داسې دی. نو دې ته قضیه مهم